غوريخا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كان الخبر المعرف فيما سبق مختصا بالمفرد لكونه قسما من الاسم فلم يكن الجملة داخلة فيه أراد أن يشير إلى أن خبر المبتدأ قد يقع جملة أيضا فقال أواز درزية لك والخبر قد يكون جملة اسمية. وليس منغا درم سلورم پنزم مرفوع شروع کړو. مبتدا قسم اول، مبتدا قسم ثانی او خبر دا غدري والو تعریفونه هم کړیو. بهم ویلیو چې لس قواعد به بیانېږي. پای کې اوله قاعده دا وه چې اولا او راجحه دا ده مبتدا به مقدمه خبر باندې، او دویمه قاعده دا ده چې مبتدا به معرفه وي. چې کله مبتدا نکره وه نه خالصه نکره به مبتدا نه واقع کېږي، هله به مبتدا توب صحیح وي چې دغه شپږ وجوهو کې وجوهونه په یو وجه سره تخصیص وشي. رسې په دې باندې اگر چې اخر کې علامه جامی فرمایل د محققینو رای دا ده چې دغه تخصیصاتو ته توجیهاتو ته ضرورت نشته دی. که چېرې نکره وه او حمل له خبر پې صحیح فایدې ورکوله، مبتدا به صحیح او که نه ورکوله فایده نه، مبتدا توب به صحیح نه وي. ولما كان الخبر دا کوم عبارت چې علامه جامی ذکر کړی دی دا اصل کې د دې رستنی عبارت وقد يكون الخبر والخبر قد يكون د دې د ما قبل سره ربط بیانوي. څه بیانوي؟ ربط. تر اوسه پورې د کوم خبر بیان هغه چې خبر پکې مفرد و. اوس وایي خبر کله کله جمله هم وي. ربط باندې پوه شولې؟ یو وایه چې دا کوم عبارت علامه جامی بیانوي دا تمهید دی د راتلونکي عبارت دپاره. نو وایي تر اوسه پورې چې د کوم خبر بیانو هغه د اسم خبرو د مفرد، نو اوس د جملې یعنی خبر چې کله جمله وي د هغې بیان کوي، نو وایي والخبر قد یکونو، نو تمهید شو. او داسې هم ویلی شي چې علامه جامی رحم الله د یو اعتراض نه جواب کوي. اعتراض دا دی بیان خو د خبر شروع دی، اوس ولې وایي چې والخبر قد یکونو جملة خبر کله جمله وي، هسې خبر بیان شروع دی. جواب کوي بھئی تر اوسه چې د کوم خبر بیانو هغه د خبرې مفرد بیانو، اوس د خبرې جملې مرکب بیان کوي. ورته وګورئ وایي ولما كان الخبر هر کله چې و خبر کم خبر المعرف د چا چې تعریف وشو فيما سبق مخکې سبق کی، فيما سبق مخکې سبق کی مطلب مخکې چې تیر شو هغې کې تعریف شوی، نو دغه خبر چې مختصا بالمفرد هغه مفرد پورې خاص و. ولې مفرد پورې خاص و؟ وجه بیانوي. وایي ځکه هغه د مرفوعاتو قسم و مرفوعاتو توجه جي، او مرفوعات قسم د چا دی؟ د اسم دی، او اسم قسم د چا دی؟ د کلمې دی، او د کلمې په تعریف کې افراد پروت دی که نه. الکلمة لفظ وضع لمعنى مفردا مفردین مفردون داسې ده که نه ده؟ نو هغه د خبر مفرد بیانو لکونه قسم من الاسم، ځکه هغه قسم و د اسم نه. نو فلم یکن الجملة، نو تر اوسه پورې چې د کوم خبر بیان شوی و نو جمله په هغې کې نه و داخله. فلم یکن الجملة داخلة، نه و داخله جمله فيه په هغې کې. نو اراد متن اراده لري ان یشیر چې اشاره وکړي الى ان دې خبرې ته الى ان خبر المبتدا چې خبر د مبتدا قد يقع جمله ايضا کله کله جمله واقع کیږي. نو فقال ماتن فرمایل والخبر قد يكون جمله وليس بوي شولي. نو ما قبل سره ربط مرته ویل شي او راتلون کې عبارت تمهید او اعتراض نه جواب هم جوړ کوم.
بهرحال بر وګورئ دا درېمه قاعده ده. ښه موږ دې نه درېمه قاعده جوړه کړې وه که ستاسو ذهن کې. اوله قاعده څه وه چې مبتدا کې راجحه ده دا به مقدمه وي. دویمه قاعده دا ده مبتدا به معرفه وي، که نکره وي نکره و نو تخصیص به شوي. درېمه قاعده دا ده چې خبر کله جمله واقع کېږي. داسې ده. نو واوره جمله به دوه قسمه ده، جمله اسمیه او بل جمله خبریه. نو دواړه واقع کېږي. فعلیه وایم جمله اسمیه هم واقع کېږي او فعلیه هم واقع کېږي. البته یو شرط دی پکې تاسو لږ متوجه شئ چې کله خبر جمله واقع شوله په دې خبر کې به ضمیر وي. ضمیر مو وایي عاید به عاید چې هغه مبتدا ته راجع وي. دا پکې شرط دی. خبر چې کله جمله وا اوله مسله خبر جمله هم واقع کېږي. دویمه خبر چې کله جمله وا نو د دې لپاره شرط دا دی چې دې کې به عاید وي چاته به راجع وي مبتدا ته. وجه سره وجه دا ده چې خبر کله جمله و نو جمله مستقله هغې د چا سره هم ربط نه وي، بلکل مستقل شي مخکې رستو سره ربط نه وي. حالان کې د خبر ربط د مبتدا سره ضروری دی. د خبر او د مبتدا مینس کې خو ربط وي یو حملی په بل. لیو طرف ته د خبر ربط د مبتدا سره ضروری دی، بل طرف ته خبر چې جمله واقع شوله او جمله چې یا مستقل شي چا سره ربط نه وي، حالان کې ربط ضروری دی. نسبه کو په دې خبر کې وعید پکار دی یو پړی دا ور پړی حیثیت لري چې ټوچینی کو د مبتدا سره پوهیږئ که نه. یو عاید پکار دی چې مبتدا سره ټچ کو وای دا خو مستقل شی دی دی خو هیڅ چا سره تعلق نشته لري، حالانکه تعلق پکار دی. ګورئ ته کم به ته ورسېدلو. والخبر قد يكون جملة اسمية. خبر چې دی قد يكون کله کله وي دا جمله اسمیه ورسره روي. علامه جامع اشاره کوي ته چې دا دوه مثالونه چې دي یعنی اعتراض نه جواب دی چې تا دوه مثالونه ذکر کړل. دا ولی وای جی جملې بیلی دي کنه. یو د اسمیه مثال لبل نو دلته اسمیه روي سمخ کې ورپسې فعلیه رو باسي. اسمیه مثل زید ابوه قائم. ګوره زید مبتدا ده، ابوه مبتدا ثانی مضاف مضاف الیه. مبتدا ثانی وای بلکې مبتدا قائمون خبر مبتدا سره د خبر نه جمله دا ټول خبر شو لپاره د زید. اګوره ابوه عایدم پکې لري که ذهن کې وي. وفعلیه کله فعلیم کېږي مثلو زید قام ابوه. دلته ابوه کې به ضمیر زید تراجع دی. اعتراض برو ګورئ الکه څنګه چې خبر جمله اسمیه کېدی شي جمله فعلیه کېدی شي دا دواړه تا ذکر کړه. نو جمله ظرفیه هم کېدی شي هغه دې ولې ذکر نه کړله یار جمله ظرفیه لکه زید فی الدار. تاسو پوه نه شولې زید خلفک. جواب داري مولوي صاحب رستو څلورمه قاعده کې را روانه ده شکله جاری مجرور وی کنه ظرف وی خبر واقع شي نو راجح دار چې فعل پوری متعلق کو زید استقر فی الدار ثبت فی الدار. پوهیږئ کنه پوهیږئ نو فعل پوری چې متعلق کو خو جمله فعلیه ته جوړه شول. نو زید مبتدا استقر فعل ضمیر بکره فاعل فی الدار اور پوری متعلق جمله فعلیه. نو ظرف چې غاسم په جمله فعلیه کې د راجح رای موافق راځي نو مستقل ذکر کول ته ضرورت نو. پوه شولې په اعتراض داو چې ظرفیه هم راتلی شي خبر ولې درانه وړه. جواب کله چې جمله ظرف وي متعلق چا پوری وي فعل پوری راجح رای ده د بصریینو څلورمه قاعده کې دغه وایو ان شاء الله. نشه فعل پوری متعلق شول الریډي جمله فعلیه جوړه شوله نو جمله فعلیه خو موږ ذکر کړل به څلور باندې ذکر کې نو ظرفیه په فعلیه کې راځي ووران. ولم يذكر الظرفيه علامه ابن حاجب رحمه الله ذکر نکړل ظرفیه جمله کافیه کې ولی لانها راجعه لانها ذکر جمله ظرفیه چې دا راجعه د دې رجعه کېږي ال الفعلیه فعلیه ورسېدلې به مولوي صاحب
کنه به می تاسو ته ویلیو دغه جمله کله چې خبر جمله واقع شوله دا چونکه مستقل شی چا سره ربط نه حالان کې خبر دی ربط مبتدا سبکار دی نو شرط ولګولو چې بدی کې بعید وی پوه شلې بي توجه دا عید به څلور قسمه کېدل شي کله عید ضمیر وی لکه مخکې تیر شو زید ابوه او کله عید الف لام وی مثال راځي لکه نعم الرجل زید مبتدا مؤخره ده نعم الرجل دا جمله خبر ده لیکن خو عید نشته مبتدا ته وی الف لام ده کنه عید کار ورکي نعم الرجل مولي څه نه پیږي څو شو کله ضمیر وی کله الف لام وی او کله د ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر راشي اسم ظاهر په ځای د ضمیر راشي لکه الحاقه مبتدا ملحقه اصل کړه ما هي دا ملحقه دا جمله ده او خبر واقع شوی دی کی خلک ضمیر نشته وینا جی ضمیر نه دی ضروری عید ضروری دی عید شته کنه دلته هغه د اسم ظاهر شری الحاقه دا بځې د هي ولاړ ما هي بځې ملحقه څو صورت شو او کله دا خبر چی د مبتدا تفسیر وی نو دا خبر د مبتدا تفسیر کېدل نو د مفسر او د مفسر منځ کې ربط کوي بس عید جوړ شو ربط جوړ شو زموږ مقصود څوک دی ربط دی نو کله خبر تفسیر د مبتدا وی بس دا هم په حکم د عید کې دی ولی ځکه تفسیر چی د دې ربط وی د تفسیر ربط د مفسر سره چې تفسیر کیږي لکه قل هو مبتدا الله احد دا ورلا خبر دی مبتدا او جمله ده حالان کې عید پکې نشته نو موږ جواب څه کوو چې الله احد خو تفسیر ته هوا دی یار تاسو پوه شولې نو څو قسمه عید کېدلی شي نو اورا واذا كان الخبر جمله وکله چې خبر جمله وی او تاسو ټول د بدل اول جمله مستقله جمله خو مستقل شوی بنفسها هیڅ نه وی لا تقتضي الارتباط بغيرها تقاضا خود ربط نه کوي د بل چا سره راتلون کې عبارت ته تمهید دیکھا نو فلا بد فی الجمله نو ضروری ده په جمله کې کومه جمله یاد یار الواقعات کومه چې واقع ده څه واقع ده خبر عن المبتدا یعنی خبر د مبتدا نه واقع ده دم د تران نه جواب کوي طول په جمله کې عید بکار ده زب جمله دروخه مزمیر به کې نه ویل غزیدون تسی وایا زید قائمون وایا بس پدې کې د ضمیر چې بل چا تراجی خو نشته دي نه به زاغه خار مطلقي جمله نه یادو ما یاره جمله یادو ما چې کوم خبر واقع شوی ګوري کم دی نو بل ابودی د بکره چانه من عائدین د یو عائد نه لابودی دا هلکه ولی دا عائد راوړی یار وجه ولا منګ ویلی وا چې دا مستقل شی چې مبتدا سره رب جوړ کی يربط ها چې رب د دې جملې جوړ کی به د مبتدا سره وذلك العائد ما تسوي العائد څو قسمه کېدل شي اما ضمیر خالی بنوي یا بضمیر وي یا بغیر ضمیر وي که ضمیر وي خبره ختمه اول قسم که غیر ضمیر وي خالی بنوي یا با الف لام وي یا بنوي که الف لام وي دویم قسم او کنوي یا با اسم ظاهر په ځای د ضمیر راغلی یا بنوي نه کوي نو دریم د کوي نوی نو څلورم ګورې ودا اما ضمیر کما فی المثالین المذکورین لکه زید ابوه کی وګره او زید قام ابوه التذیر شو کنه او خجی كما في المثالين المذكورين او غيره اما ضمير او غيره يا بغير ضمير وي كلام لكلام الف لام روالا في نعم الرجل زيد کی دلته وګره زید مبتدا مؤخر ده نعم الرجل دا جمله ده خبر مقدم ده عائد بغشت کنه و یا وشت کنه الف لام ده کنه درم ووضع المظهر موضع المضمر او کی خودل د اسم ظاهر بزید ضمیر باندې فی نحو بمثل الذي ترکیب کی چې الحاقه ملحاقه الحاقه مبتدا ملحاقه معنا ما هي دا ټول جمله د خبر واقع شوی دی
نو دې کې دا اسم ظاهر په ځای د ضمیر ولاړ دی د عاید کار ور کوي ولې د عاید کار ور کوي رب جوړ شو مقصود رب تحصیلولو نو ماغه مبتدا واپس خبر کې راوړل شو لکه خیلمی تا کنه دا عاید سره پر بکاری ضمیر د سی لکه مرجع چراوړي ضمیر چې دراوړو دا سی لکه مرجع چراوړي دلته خو یې نه مرجع راوړل نو ضمیر ته ضرورت شو خیرم ده کنم ده او کون الخبر تفسیرا یادا چې دا خبر به تفسیر وي د مبتدا د پاره لکه قل هو الله احد الک دلته هو مبتدا ده الله احد جمله ده او مستقل شی دی د دې خود هو سره ربط نشته لري عاید خو نشته کنه نه جواب داري بې عاید عام دی تفسیر چې دا خپل عاید دی اگر تفسیر ربط ویل شي سره مفسر نو د الله احد ربط د خپل جوړ دی هو سره نو ضمیر تب کې ساجد نشته لري تاسو په شولې برو ګورئ اوس دې کې راته یو قاعده بیانې خدي کې مسله راته کې نحوی وای کچری د عاید ضمیر وکا همې عاید خو څلور قسمه کې دي شو کچری ضمیر او حذف کېدل سره څه نقصان نه راتلو قرینه موجوده ونه حذف کولای شي قرینه موجوده ونه او کدا عاید الف لام یا اسم ظاهر په ځای د مضمر او یا تفسیر نه به نشي حذف کولای دا ولی وای ضمیر بار بار زی راځي هر چا ته بدلېږي چې دلته ضمیر شته نه خبرانه د که حذف دی کو او دا خو ډیر نادر دي دا نور کدی کې دا حذف کار وکړلو کنه عاید دی حذف کو په بچا ته بدنه لګي چې لکه دلته څوک حذف شوی دی ویږي په لکه اوس یو سړی مشهور دی تی ویل کرا لیکه ذکر دینه کور چا ته بدلېږي او غیر مشهور دی را لوي نه چا زین ورزي به وته دغه شان مسله ده وته وګوره کم دې ته ورسېدنو وقد يحذف وكل كلاس فيه عائد دا کله اذا كان ضميرا غره دا قید ولګولو هر کله بدر عائد خو مطلق ناس بيګنو جواب کوي کنه به ضمیر یادو ما خو هر وخت کنه لقيام قرينه لم د وقت د بار دی وقت قيام قرينه هغه وخت کې چې قرینه موجوده وي په حذف باندې او په تعین د محذوب باندې هم لکه مثال البر مبتدا ده ولې څه پیږي په کله انتي آسان سبق ده الکر ب60 درهما البر مبتدا الکر ب60 درهما دا ټول جمله دا خبر واقع شوی ځکه الکر ځان له مبتدا ده او ب60 درهما شراغون کې ټول خبر ده متراد سره خبر نه جمله شو کنه حالان کې دې کې عاید ضمیر نشته چې البر تراجی وي وای جی وای قرینه موجوده ده کنه ناغه حذف شوی دی البر الکر منه ب60 درهما غنم چې دی یو کر منه د غنمونه یادو مده بشپته درهم دي دلته څه قرینه ده منه ضمیر پکې دی او بر تراجی دی قرینه څه ده بای کله چې دکاندار گاګ ته وای غنم پشپته درهم باندې دي 60 یاد کنه شپته درهم باندې دي شپته درهم باندې څوک یادې د اوس خو ما غنم یادوم څوک یادوم زما استاد باس په غنم کې شروع دی بای ورته وای شي چیرته په ټیپرو کې خونه دی شروع غنم یادوم خدای غر کا استاد د پوز چې شي یادې الکه غنم پسو دي غنم چي دي وای غریب وای شپته درهم باندې دي د سیونه ول هغه په شپته درهم باندې دي صرف سی ویل شپته غنم چری مبتدا شپته درهم باندې دي الکه هغه خو دې وسانه ویل ته څوک یادې د سړي په کوونه ډانګې منډل پکار دي تاسو نه پیږئ فقرینه موجوده ده به خو چې کم شي ما اوستا خبره شروع ده د قیمت هم دغه بیان او د بل شي نه بیان وکنه دا قرینه ده د حال قرینه ده حال هجی اور بس دا بل مثال والثمن او غړي چي دي منوان بدرهم منوان دو من منه دغه غړونه منه حذف دي بدرهمین دي نو دلته بای وای دکاندار غړي چي دي دا مبتدا معنا ده دو معنا په یو درهم څه شوی دی یار غړي یادو منور څه یادو ما سباس بس کې شروع ده اورا اي الكر منه ومنوان منه دا منه حذف دي قرینه څه ده بقرینه ان بایع البر بای قرینه دا چې بای د غنمو چې دی او سمن یو د غړو چې دی لا یسعر دا ریټ نه بیانې غیرهما د ټیپرو مې پر هم د دې بیانې نو
کنه نه پیږي په وما وقع ظرفا لك برغوريجي درې قاعده وشوري اصل دا چې مبتدا به مقدمه اصل دا چې مبتدا به معرفي کنه کړه او تخصیص به شوی خبر کله کله جمله واقع کیږي هغه فعلیه وي کاغه اسمیه وي کاغه ظرفیه وي څلورمه قاعده وي کله چې ضرب راشي حکمی وي مجازي ظرف وي لکه زید فی الدار مجازي دی او که حقیقی وي زید خلفک اوس دا ضرب چا پورې متعلق دی وي جاری مجرور با اسم فاعل پورې متعلق کو ثابتن پورې کنه فعل پورې ثبت پورې الګ پويږي کنه پی استقر پورې متعلق کو مستقرن پورې چا پورې متعلق کو نو د جمهور رائے دا یعنی د بصریونو فعل پورې متعلق کا زید ثبت فی الدار استقر فی الدار به ثابت او مستقر بنوي رسیبی زید خلفک کی ثبت خلفک کی به ثابتن او بعض علماء لکه کوفین بعض معنی کوفین وای قلیل علماء کوفین وای اسم پورې متعلق کی نه د چاره راجحه ده د جمهور علماء او د بصرینو فعل پورې متعلق کولی جی وای ځکه دا قانون دی چې هر متعلق چی دا معمول وي د متعلق هر متعلق چی فی الدار دا معمول وي د متعلق ثبت یا استقر د پاره نه پیږي پی نو متعلق عامل وي او متعلق چی معمول وي او تاسو د بدر اصل په عمل کې څوک د موږ نه همیر کې ویلي فعل له او اسم چې اسم فاعل وغیرہ چې عمل کوي خو شبي اخو د فعل د مشابهت په وجه کوي اصل په عمل کې څوک دی فعل له نو ته چې متعلق روباسي ته صرف متعلق نه روباسي وي اصل کې عامل روباسي شامل روباسي به جوخ کار کوا اصل عامل روباسي چې هغه څوک دی فعل له وسم نه پیږي کار چې کینو پوخ کار وکي کده څنګه ده ګورې وتا کم دې دې وما وقع ضربا وما وقع لك څوک یې چې ضرب واقع شي خبر یادو مړه الذي الخبر الذي هغه خبر وقع ظرف زمان چې واقع شي هغه ظرف زمان وي او ظرف مکان یا ظرف مکان وي او جارن یا جار وی لك في الدار جارن او مجرورا هر صورت ظرف زمان وي او که ظرف مکان وي او که جاری مجرور دا مسئله اعتراض نه جواب دیتا سلک برو غوري اعتراض زاده ضرب خو یو حقیقی دی لکه زید خلفک یو مجازی دی لکه زید فی الدار استکم یو مراد دی لکه ته زما حقیقی مراد دی حقیقی ظرف خلفک نو فی الدار سره څه کې هغه هم دغه حکم دی بار شو او که مجازی می مراد دی فی الدار نو حقیقی سره څه کې خلفک به غن بار کیږي او که نه چې دواړه می مراد دی دلته خو حقیقت او مجاز جمع کیږي دا خو ټیک نه د تاسو په اصول فقه کې ویلي حقیقت او مجاز جمع کول صحیح دي د یو لفظ نه په یو وخت کې حقیقي او مجازي معنی په داسې انداز اخیستل چې هر یو پورې حکم متعلق شي دا جایز نه ده اوس به څه کوو جواب داري مولوی صاحب دلته منګه دواړه مراد دي پاتې شولو چې حقیقت او مجاز هم جمع کو جمع ما به تور جمع نه به تور عمومي مجاز عمومي مجاز پیژنې یو لفظ نه داسې مجازي معنی اخیستل چې حقيقي معنی هم فرد وي او مجازي معنی هم فرد وي دلته زمونږ مراد د ضرب نه څوک دی هغه څوک دی چې هغه متعلق ته محتاج وي څوک کاغه ضرب حقيقي او که ضرب مجازي دواړه بکرال کنه پیږي ګوري نو ځکه وي وقع ظرف زمان او مکان او جارا ومجرورا فالاكثر نو اکثر الف لام په اکثر کې د چانه عبارت دی من النحات کنه یار اکثر نحوین الکه اکثر نحوین خو موږ نه پیژنو هم البصریون هغه بصرین دي على انه فالاكثر انه کفی برد سیدکا نو اکثر نحات چې بصرین دي هغه رائے دا چې على انه دا خبر چره کم خبر چې کم واقع دی ظرف مقدر بجمله دابا مؤول وی بجمله سره بجمله معنی بیاړو ولې څه اصل کې فالاكثر مبتدا ده انه مقدر دا ټول ولا خبر دی
او دلته انه کې ضمیر خبر ته راځي دی فالاکثرو ته نه دی تا خو راته وختي ویل چې کله خبر جمله وي ضمیر به ورته راځي کې که نه به کې دلته خو ته ضمیر نه دی راځي یار فالاکثرو انه مقدر انه کې ضمیر خبر ته راځي دی مبتدا ته راځي شته دی یعنی انه کې راهو ضمیر چاته راځي لفظي خبر ته نو فالاکثرو مبتدا دغه ته نه دی راځي او جمله د بهم په سوال پوه شولې جواب داري مولوی صاحب دلته علامه ورته د عبارت رويستلو على ان څه شو فالاکثر على انه علی رويستو کنه على جاری مجرور على حرف جار ده او جاری مجرور متعلق شا پوری فعل پوری او فعل کې به ضمیری اق فالاکثر تراجه ده بس خبر ټیک شو على انه اي خبر یادوما چې کوم واقعي ضرب مقدر مؤول الک مؤول ول رويستلو دلته دوه اعتراض او جواب ده او اعتراض ده چې مقدر خو هغه ته ویل کیږي چې نه حالانکه دلته خو ضرب ذکري او دویم دا چې د مقدر په سله کې بجملتين باندې راځي د خبر غلي دا نو علامه جواب کوي بې دلته بجملتين مقدرون چې په معنا د مؤولون دي او مؤولون نو دا مطلب څوک نشي غسل چې ضرب حذف فيه نه تعویل کیږي مقدر نه او ور سره دغه په سله کې به هم راتلی شي مؤول بجملتين مؤول بجملة معنى بتقدير الفعل فيه فعل ببكي مقدر روباسو لأنه إذا قدر فيه الفعل وجد كشر من فعل روباسو يسير جملة بتجولشي بخلاف ما بخلاف داغ صورت کی إذا قدر فيه اسم الفاعل كشر من بكي روباسو اسم فاعل كما هو مذهب الأقل لكذا مذهب دا چا دي اقل اکثر واغه مذهبو نو دا قالو دا شو دا قل څوک دی وهم الکوفیون دی فإنه يسير حينئذ مفردا اسم فعل پورې متعلق کنو خبر به مفرد شي څه شو خجی ووجه الاکثر بهرحال نتیجه دار وته توجه جی توجه کچره د بسرین ومنو خبر به جمله شي کوفین ومنو خبر به مفرد شي نو کوفین دغه دلیل هم پیش کوي چې اصل به خبر کې افراد د ځکه قسم د مرفوعات لري مرفوعات قسم د اسم دی اسم قسم کلمې دی کلمې په تعریف کې افراد پروت دی کنه دی ماهیت کې افراد دی نو خبر مفرد پکار دی مفرد باندې چې ثابتون پورې متعلق اسم فاعل پورې فعل پورې نو دیم دا مبتدا الریډي مفرد را دا مفرد شي نو دغه جمهور ورته وی بي دلته استاد دو دلایل شو چې مبتدا مفرد دا به مفرد شي او اصل به خبر کې افراد دي دو دلایل دي د دې نه د دوړو نه قوي دلیل دا دی چې دا اصل کې متعلق دی د متعلق پکار دی متعلق عامل وینو اصل عامل پکار دی چې څوک دی فعل دی دې مثال له لکه وسره مړ له نور خلق راشي او کسره خوشی کړي د غوګ نه نیولې او قاضي صاحب دله میراث ورکا ولی یار دا ته ډیر ګرانو زکه یو وجه بل جیته ول ډیر خدمت کړي دو وجه بل جیته ول خرچم پې کړی دا خدري درې وجه شولې ها او قاضي صاحب ته ګوره تی دی بل ورکه دا خنه کې قاضي صاحب ته وی دغه ځکه ور کوم دا ایزوی دی او دا ته چې څوک یاد درې وجه دی ویلي هغه اسم نه دی دا یو دلیل تی قوي دی زوی دی ورکشه خدای دی غرکا خلق بغوګ نه نيسي د میراث ورکا دلته متوایي کوفیسرین کوفینو تکر څومره دلایل قائم کړي خبره دغه قوي دی وګورئ كم ده ورسيدو ووجه الأكثر أن الظرف لابد له من متعلق دي عبارة څوک متعلق پکار دي متعلق څوک عامل فيه چې عمل کوونکی بدی کی والاصل في العمل هو الفعل اصل بعمل کې څوک دی وليس فعل له فاذا وجب التقدير نکله چې تقدیر واجب شنو فالاصل اولا پکار د چې څوک اصل لغرو باسو ووجه الاقل او د بسکوفینو وجه سره به غمرته وای کنه وای انه خبر واذا خبر دی ولا دا ظرف مسله خبر دی والاصل في الخبر وصل بخبر کې الافراد افراد دی ویلی مو کنه ثم ان الاصل في المبتدا التقديم ورسید له بس یې کوي قاعده ختم شولې غت څلور قاعده